شپږمه سپاره دویم رکوع سوره نساء دوه باندې شلم نمبر رکوع. شپږمه سپاره دویم رکوع سوره نساء دوه باندې شلم نمبر رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألک اهل الکتاب، اے محبوبہ تانا اہل کتاب تپوس کوي ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آدا چې ته نازل کا په دوی باندې آسمان نه یو کتاب. فقد سألوا موسی اکبر من ذلک، په تحقیق سره دینا مخکې دوی موسی نه تپوس کړی د دینا په لوی سوال سره. فقالو دوی وی ارنا الله جهرتا، اعلانیه الله مونږ ته ښکاره کا. فاخذتهم الصاعقه، پس دوی لره ایوې چغې نیسل وکړو بې ظلمهم، په سبب د دوی ظلم کولو. ثم اتخذوا العجل من بعد، دې نه وروستو بیا دوی سخی ونیسلو بطور معبود. ما جاءتهم البینات، هغه دا چې دوی خواته ښکاره نښې راغې. فعفونا عن ذلک، پس مونږ دوی ته په دې کې هم معافي وکړله. وآتینا موسی سلطانا مبینا، مونږ موسی ته روشن غلبه ور عطا کړه. ورفعنا فوقهم الطور، مونږ په دوی باندې تور غر پورته کړو. بمیثاقهم، په خپل وعدې د دوی کولو سره. وقلنا لهم، او مونږ دوی ته ووې ادخلوا الباب، داخل شئ دروازې ته. سجدا، په سجدې کولو سره. وقلنا لهم، مونږ دوی ته ووې لا تعدوا فی السبت، تجاوز مه کوئ، حد نه مه تېرېږئ هفتې ورځې متعلق. واخذنا منهم میثاقا غلیظا، مونږ له دوی نه مضبوطه وعده اخیستې وه. فبما نقضهم میثاقهم، پس په ماتولو د دوی د خپلې هغه مضبوطې وعدې. وکفرهم، او د کفر کولو بآیات الله، الله په آیتونو سره. وقتلهم الانبیاء، او په قتل کولو د انبیاء بغیر حق، په ناحقه سره. وقولهم، او دوی دا خبره قلوبنا غلف، زمونږ په زړونو باندې پردې دي. بل طبع الله علیها، بلکې الله مهر وهلی د دوی په زړونو باندې بکفرهم، د دوی کفر په سبب سره. فلا یؤمنون الا قلیلا، اوس دوی به ایمان نه راوړي مګر لږ خلک. وبکفرهم، او په سبب د دوی کفر سره. وقولهم، او د دوی خبره علی مریم بهتانا عظیما، هغه مریم باندې لوی بهتان تړلو سره. وقولهم، او د دوی خبرې په سبب انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، چې مونږه قتل کړو مسیح عیسی زوی د مریم. رسول الله، چې الله رسول دی. وما قتلوه، او دوی نه دی قتل کړی. وما صلبوه، او نه یې ده ته پانسی ورکړی. ولکن شبه لهم، لیکن دوی ته په دې کې شبه دی. وان الذین اختلفوا، بېشک هغه خلک چا چې اختلاف وکړو فیه په دې خبره کې، لفی شک منه، ضرور دې تشبیه کې دوی ته شک دی. وما لهم به من علم، دوی ته نشته دې خبرې متعلق د حق علم. الا اتباع الظن، مگر دوی تابعداري د ګمان کوي. وما قتلوه یقینا، یقیني طور باندې شک نه بهر خبره چې دوی نه دی قتل کړی. بل رفعه الله الیه، بلکې الله خپل طرف ته پورته کړی. وکان الله عزیزا حکیما، الله غالب حکمت وال دی. وان من اهل الكتاب، او نشته داسې د اهل کتابونه الا مگر لیؤمنن به، چې دوی ایمان راوړي په دې سره قبل موته، مخکې تر خپل مرګ. ویوم القیامت، په ورځ د قیامت. یکون، وګرځېږي علیهم شهیدا، حضرت عیسی علیه السلام په دوی باندې ګواه. فبظلم من الذین هادوا، پس په سبب د دې یهودیانو د ظلم کولو. حرمنا علیهم طیبات، مونږ په دوی باندې پاک شیزونه حرام وګرځول. احلت لهم، هغه چې دوی ته حلالو. وبصدهم عن سبیل الله، او په منع د دوی خلکو د الله له لارې نه کثیرا ډېر.
واخذهم الربا او د سود خوړلو په سبب سره وقد نهوا عنه په تحقیق سره دوی د سود نه منع کړلی شوي واکلهم اموال الناس بالباطل او په سبب د خلکو مالونه په ناحقه خوړلو سره واعتدنا للکافرین مونږ تیار کړی کافران لره منهم په دوی کې عذابا علیم درد والعذاب لكن الراسخون في العلم منهم لیکن هغه خلق چې مضبوط دي په علم کې د دوی نه والمؤمنون او ایمان یؤمنون دوی ایمان لري بما په هغه څه باندې انزل الیک ای محبوبه چې تا ته نازل شوی وما انزل من قبلک هغه چې تا نه مخکې نازل شوی والمقیمین الصلاة او منځ قایم کوونکي والموتون الزکاة زکات ورکوونکي زکات ادا کون کی والمؤمنون بالله ایمان لرون کی په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما دکه هغه خلق دي زر دي چې موږ به دوی ته لوی ثواب ور عطا کړو